نو دوانو د خپل حیثیت مطابق قابل چون کې انتهایی شم او بخیل انسانو لږ ډیر څه دال ساګ هغه کې خودو او حابیل چون کې یو نیک او صالح او مخلص او سخی انسانو هغه یو ډیر ښه سربا غړی لال کو دغه غوخه د الله په لار کې خودو نو د هغه زمانه د دستور مطابق چې کوم صدقه کې خودل شو اور براله هغه اوسوځو هغه د قبولیت نه خوا نو لہذا دوانو چې کله خپل صدقه په یو میدان کې خودو نو اور رااله د حابیل چې کوم غړو هغه اوسوځو هغه مقبول شو او د قابل هغه مردود شو. سورة المائدة آیت نمبر 27. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. لدي آیت مبارکہ تعلق هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره مبارکه زندگی کی د یهودو طرفنا د اسلام سره دشمنی او عداوت او اسلام او پیغمبر اسلام سره حسد نو الله تبارک وتعالى دغه يهودو ته دین مخکې آیتونو مبارکو کې هم تفصیلا جواب ارشاد فرمایل او پدی واقعه کې هم د آدم علیه السلام د دوو زامنو د حابیل او د قابیل پدی واقعه کې هم دعوت فکر دی او قیامت پر راتلون کې مسلمانانو ته هم دا یو پیغام دی چې کچری تاسو په دنیا او په آخرت کې کامیابی غواړئ نو د حسد پشانتی مهلک مرضنا بیمارینا ځان بچ وساتئ ځکه چې د حسد د وجنا دغه قابل رولګي د خپل سکر اور هغه قتل کو او په مقدس مکه باندې ټول نړمبي چې کم جرم او کم ګناه سرزت شوی د هغه حسد دی او په مقدس مکه باندې ټول نړمبي چې وینا تو شوی د هغه د حسد د وجنا وړمبي قتل چې په مقدس مکه باندې شوی د هغه د حسد د وجنا او دغه سي د الله رب العالمین چې کم وړمبي نافرمانی او بغاوت او د الله جل شانه د حکم نه اعراض شوی دي نو هغه هم د حسد د وجنه چې کله ابلیس ته شیطان ته عزازیل نامه وا چې هغه په زرګونه کاله د الله تبارک وتعالى عبادت کړو او د ټول ملائکو سردار او استادو او د الله رب العالمین په حضور کې په سونو زرګونو کاله عبادتونه ریاضتونه او سجدي دا هر څه کړو او ډېر لوی عالم عابد عارف او ډېر لوی صفات او خاوند دی عزازیل نامه ده خو چې کله په حسد کې مبتلا شو او د حضرت آدم علیه السلام سره په حسد کې مبتلا شو د حسد د وجنه په زړه کې کبر او لوی اغراله او آدم علیه السلام سره د حسد وجه داوا چې دی وی چې انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین زه خو دنه غورم زما مرتبه دنه اوچته ده نو د حسد د وجه نه پکې غرور رااله د حسد د وجه نه پکې تکبر راغی د حسد د وجه نه پکې د الله د حکم نه اعراض راغی او بیا راندې درگاه شو او وان عليك اللعنه الى يوم الدين تر قیامت پورې ور باندې لعنت اوریدو نو په مقدس مکه باندې ټول نړمبي ګناه چې سرزت شوی دی پس مکه باندې هم او په جنت کې هم هغه حسد دی
لہذا د حضرت آدم علیہ السلام د دو زامنو د قابیل او د حابیل واقعا الله جل شانه ذکر کوي. مقصد پدې کې دا دی چې حسد نه یو مسلمان ځان بچ وساتي او دغه سي يهود چې کوم د مدینه منورې اوسیدونکو يهود او هغه تم دعوت فکر دی چې تاسو هم د حسد نه ځان بچ کړئ. په دې وجه باندې حسد کې مبتلا کېږي چې دا نبوت او رسالت دا سلسله بني اسرائیل نه بنو اسماعیل ته ولی منتقل شو. دا د يهوديانو د حسد بنیادی وجه و. هغه وی چې دا پیغمبري او دا رسالت چې دا بني اسرائیلو کې را روانه و. هزارو پیغمبران په بني اسرائیل کې رالل. ځکه د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم نسب هغه سلسله وا یو اسحاق علیه السلام او بیا د اسحاق علیه السلام اسحاق او ابراهیم اسحاق او یعقوب او دویمه سلسله اسماعیل علیه السلام نه اوچلیدو. د حضرت اسحاق او یعقوب علیه السلام دین بیا د بنی اسرائیل سلسله اوچلیدو او بل طرف ته بنو اسماعیل یعنی د ابراهیم علیه السلام چې کوم زوی اسماعیل علیه السلام د داغینا صرف او صرف زمونږ استاد او آخري پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف وروړو. نو بنی اسرائیل د حسد وجه داو چې دا نبوت او رسالت چې د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته ولې منتقل شو. دی وجه نه دوی اسلام او د پیغمبر اسلام خلاف عداوت او دشمنی وکاو. نو الله تبارک وتعالى د آدم علیه السلام د زامنو قصه ورته ذکر کړه چې حسد کې مبتلا کېږي. ما هغه د حسد د وجه نه د آدم علیه السلام زوی قابیل هغه د خپل رور په قتل باندې آماده شو او تر قیامت پورې چې څومره قتلونه په مقدس مکه باندې کېږي نو په هر قتل کې مکمل یو حصہ هغه د قابیل دی ځکه بنیاد د قتل هغه یې خېری. نو لہذا الله جل شانو فرمایي وتلو علیهم او بیان کړه په دوی باندې نبأ خبر نبأ خبر او پیغام ته وي. ابني آدم ابن مفرد وي ابني دو زامنو آدم د آدم علیه السلام بالحق پرشتیا تداسي برحق واقعا ده پدې کې اس قسمه شک او شبهه هغه نشته دی بالکل یقیني واقعا ده چې الله رب العالمین بیانوي. اذ قربا قربانا هر کله چې قرباني وکړه دي دوانو قربانا جدا داسې قرباني وکړه جدا پرون د دې تفصیل تیر شو چې د دې د ازمایش د پاره د دوانو ته آدم علیه السلام د قرباني او صدقې پیش کولو حکم فرمایي. نو دوانو د خپل حیثیت مطابق قابل چون کې انتهایی شم او بخیل انسانو لږ ډېر څه دال ساګ هغه کې خودو او حابیل چون کې یو نیک او صالح او مخلص او سخی انسانو هغه یو ډېر ښه سربا ګډي لال کو دغه غوخه د الله په لار کې خودو. نو د هغه زمانه د دستور مطابق چې کوم صدقه کې خودل شو اور براله هغه اوسوځو هغه د قبولیت نه خوا. نو لہذا دوانو چې کله خپل صدقه په یو میدان کې خودو نو اور رااله د حابیل چې کوم غړو هغه اوسوځو هغه مقبول شو او د قابیل هغه مردود شو. لہذا دی نور هم په حسد کې زیات شو او خپل رور قتل ته تیار شو. نو الله جل شانو فرمایي چې فتقب قربانا اذ قربا قربانا چې کله دوی پیش کړل قربانی دی آیت مبارکه معلومه شو چې موږ تاسو کوم قربانی کوو دا سنوي خبره نه ده او نه صرف د دې امت سره مخصوص دی بلکې د حضرت آدم علیه السلام د زمانه نه د دې قربانی دا سلسله دا روانه ده. اذ قربا قربانا قربانی ته قربانی ولي وي دا قربانی د تقرب نه دی د دې قربانی په ذریعہ باندې تقرب او نزدېکت حاصلېږي د الله تبارک وتعالى قربت بنده ته حاصلېږي. نو لہذا دی وجنا دا قربانی د غیر الله په نوم باندې کول دا بیا حرام دی ناجایز دی. دغه ذبیحه چې کله د غیر الله په نوم باندې شي د الله نه ما سوا د بل چا نوم پکې یاد شي نو دا بیا حرام وګرځي. لہذا دا قران کریم کې د دغه غوخي چې کوم د غیر الله په نوم باندې ذبح شي دا غي د حرمت ذکر راغلی دا حرام دی. د غیر الله په نوم باندې ذبیحه کول هغه حرام دی. نو قربان د قربانی د تقرب نه د الله تبارک وتعالى قربت دې سره حاصلېږي ځکه وته قربانی وای. نو دوی دوانو دا قربانی وړاندې کړه فتقبل من احدهما نو قبول کړی شو د یو کس د دې دوانو نه چې هغه حابیل
ولم يتقبل من الاخر او قبول نشوا د بل کسنا چې هغه قابل قال نو ویل هغه لاقتلنك خام خبزتا قتل کوم قال ویل حابیل انما يتقبل الله یقینا قبل بي الله جل شانه من المتقين عملونه د اخلاص کوونکو دلته متقین په معنا د مخلصین دي الله تبارک وتعالى د اخلاص ولا عمل هغه قبلی او چې کوم عمل کې ریاکاری وي او کوم عمل کې نمود و نمایش وي او کوم عمل کې چې هغه خپل خودنه مقصود وي اگر چې هغه په ظاهر باندې ډېر خپل عمل وي خو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې من صام یرای من صلى یرای فقد اشرک ومن صام یرای فقد اشرک ومن تصدق یرای فقد اشرک چا چې د خودنه د پاره منځ کو نو د شرک وکړو او چا چې د خودنه د پاره روزه ونیوله نو د شرک وکړو او که چا خودنه د پاره صدقه وکړو نو د شرک وکړو انما يتقبل الله من المتقين الله تبارک وتعالى د متقیانو یعنی مخلصین خلق اعمال قبلی نو بار بار موږ د دې خبرې مذاکره په خپلو کې کوو چې د الله رب العالمین په نسبت باندې د عمل د قبولیت د پاره درې سيزونه لازمي دي او په دې درې وړو کې یو سيز هم کم شي خو هغه عمل چې هر څومره خيستا او مزین چمک دمک والا وي هغه مردود وي مقبول نه وي درې شرایط د عمل د قبولیت د پاره لازمي او فرضي شرایطونه دي یو ایمان الله تبارک وتعالى بغیر د ایمان نه هیڅ یو عمل چې دی هغه نه قبلي بغیر د ایمان افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الله جل شانه د کافرانو مثال بیانوي هغه دا ګمان دي چې موږ ډېر ښه کارونه کوو موږ چې ډېر ښه خدمات کوو او انسانيت خدمت کوو دا کوو خو چونکه الله جل شانه فرمای ایمان دولت ور سره نشته نو د دې ټول هغه اعمال چې هغه باطل دي لومبي شرط ایمان دی او دویم شرط هغه اخلاص دی انما يتقبل الله من المتقين من المخلصين الله جل شانه د اخلاص نه بغیر چې د عمل نه قبلي اخلاص دی ته وي چې پزړه کې دا کلک او مصمم او یقیني اراده وي چې په دې عمل سره د الله جل شانه ذات ما ناراضي وي خو هغه عمل چې هر څه وي کومز وي روزه وي صدقه وي عام انسانيت خدمت وي مقصد صرف او صرف د الله رضا وي پکې څه دنیاوي غرض او غایا نه وي نو چې کله د چا پزړه کې اخلاص وي او اخلاص سره یو عمل کوي نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې څوک زما تعریف کوي څوک په ما باندې تنقید کوي او څوک ما باندې خوشحاليږي او څوک په ما خفقيږي د اخلاص نه خداوي چې هغه د چا په خفقېدو یا د چا په خوشحالېدو او یا په د چا بل څه هغه باندې هغه نه متاثر کیږي نه نو لہذا الله تبارک وتعالى هغه عمل قبلي چې کوم اخلاص نه وي خالص د الله د پاره وي درېمګړي پکې شریک نه او دریم شرط یو سړی مؤمن هم دی مخلص هم دی ایمان دولت هم ورسره اخلاص سره عمل هم کوي خو هغه طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه د اغیارو طریقه باندې کوي خلاف سنت عمل کوي هغه عمل هم مردود دي لہذا هر یو عمل کې به موږ تاسو دا خبره ګورو چې اول ایمان وي او دویم اخلاص وي او دریم اتباع سنت وي هغه سیز د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت نه ثابت نه خو هغه په ظاهر باندې چې هر څومره چمک دمک والا یو عمل وي خو الله تبارک وتعالى فرمای انما يتقبل الله من المتقين الله جل شانه صرف او صرف د متقیانو او د پرهیزګارانو او د مخلصینو خلقو عمل قبلی هغه عمل چې هغه د ایمان سره وي او د اخلاص سره وي او د اتباع سنت سره وي الله جل شانه د عمل توفیق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك